وطن په کم حال دی وجاړو. دا ملګرو نننۍ بالکل فرش ویډیو ده د زنانه د وړو ته په قطار کې ولاړ دي. دومره اوږد قطار دی، دومره اوږد قطار دی چې زه تاسو ته ویلی نه شم. بله دویمه دا ده چې روژه ده او پاسه نه پې باران هم وریږي، د ځینو سره پکې ماشومانان هم ورسه دي. ډېر افسوس راځي په دې وطن په حال باندې چې امن له چغې وهو که خېټو له چغې وهو، مهنګایۍ له چغې وهو که امن له چغې وهو. موږ په دې وطن کې اریان کړي چې خدای پاکه وکړو څه شی. یوه خبره دا ده د مهنګایۍ هغه چاته پته لګي چې څوک د کور مشر د مهنګایۍ هغه چاته پته لګي. څوک چې کشرۍ په چا بوج نه وي نو هغه ته یې پته نشته دی. د دې مهنګایۍ هغه ته پته لګي. بلکې دی زنانه چې کوم دي نو دې کې به څوک کونډې به وي، څوک به وس نه لري، چا خاوندان به نه وي، د چا مسافر به وي، نو دا راغلي په لیڼونو کې ولاړ دي. دی حکومت چې دا کم ظلم او زیاتی راغستی دی که نه، په خدای یقین وکړه چې په 15,000 کاله کې زموږ سره داسې زیاتی او ظلم چېرته به نه شوی. ډېر افسوس راځي، ډېر افسوس راځي. خو الله رب العزت دې وکړي چې په دې پاکستان باندې داسې باچا راشي، حکمران راشي، شته دی مو خو څوک یې پرېږدي نه چې دا ملک حالات چې دی دا ټول ټیک شي. ملګرو په دې سیټ باندې دا ویډیو برته ښکاري دا د عمران خان پر اوسکنۍ ویډیو ده او راوتې په بازار کې به تاوېدو دغه شانتې د سوداګانو والا نه دا ویډیو برته ښکاري ښه صفا او ښه امن و، هر څه برابر و، ښه توله برابر وه. دغه تیر حکومت نه ګراني لګوه خو داسې ګراني نه وه، امن و پکې. عمران خان په حکومت کې یو ډرون حمله نه وشوي، دا به بې سیکیورټي داسې تاوېدو درته پته وه چې زه په دې وطن کې یم، زما باچایي ده، ما امن راوستی دی، امن په خپله پکې په ډاډه زړه ګرځېدو. د نور حکومت د دارې داسې وګرځي که نه، دوی دې داسې ووایي که نه چې یاره موږ حکومت کوو او زه په دې خپل حکومت باندې ډاډګیرنه یم چې زه داسې بې وسلې او زه بې سیکیورټي ګرځم. خو نه، هر سړی چې کم دی نو خپل تصویر په اوبو کې ځان ته ډېر زر ویني او سړی چې شیشه کې ځان ته وګوري که نو خپل عینکه ډېره ښه په ښو معنو کې ویني چې زما کم عینه ماته ښکاري، په عینه کې ماته بیا خپل مخ کم ښکاري، کم شکل ښکاري. خو الله رب العزت دې وکړي چې د عمران خان په دې وطن یو ځل بیا راشي. په عمران خان په راتلو کې موږ ته ډېرې ډېرې فایدې دي، خو دا ځینې پې نه پوهېږي. زموږ پښتنو ته پکې سراسر فایده ده، سراسر فایده ده. نور څه پکې شته او که نشته دی، پښتنو ولې غوږونه پټوئ او سترګې پټوئ؟ د عمران خان په حکومت کې د باندې یو ډرون حمله شوې ده نه ده شوې، او د دې نور حکومت چې راشي ټرت او ډرون ابورس په وزیرستان کې شوې ده. خو الله دې وکړي چې زموږ په ملک باندې الله رب العزت خاص خپل رحم وکړي.